وای چې څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات النبی فی القبر عقیده ساتي په اعاده روح سره چې مستقل روح او بدن دواړه یو ځای دي او په دې دنیوي قبر کې د دنیا بشر منځونه وغیره کوي داسې امام پسې مونځ څنګه دی دې ته پکا ټکا بدعتي وایي د شرکي عقایدو طرف ته لاره سموي د بس بالکل مونځ نه کیږي د په ځای ځان لکوي انشاءالله دا به بهتر وي د حیات النبی دومره پورې حقیقت شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې نه تمام مسلمانان هم نه تمام انسانان د مرګ نه بعد دی ژوندي دي په حیات برزخی سره یو خبره دویمه خبره دا حیات حقیقت کې صرف روح ته حاصل دی اصلا دا د روح د پاره دی دریمه خبره د دې جسد عنصري سره هم د روح دومره تعلق شته چې هغې باندې ثواب خوشحالي او خفقان مخصوصي خو دا تعلق د دنیا د ژوند په شان نه دی تعلق د وجې د دنیا خبرې لازمیږي بس دا د ټولو مردگانو باره کې زموږ عقیده ده چې په ټولو مردگانو ته حیات برزخي حاصل دی دویمه خبره د ټولو مردگانو ارواحو سره پوره معامله د عذاب او ثواب کولی شي درېمه خبره روح د بدن سره دومره تعلق شته چې هغه تعلق د وجې نه ادراک کیږي خو موږ پرې نه پوهېږو ورسره دا څلورمه خبره یاد ساته چې روح بدن ته واپس راتلل او په دې بدن کې بیا هغه روح خورېدل عادتا مستقلا تر قیامته پورې دا عقیده بالدوام ګڼل اور باغې سره په بدن کې د اورېدو او د لیدو طاقت پیدا کېدل دا بالکل شرکي عقیده ده د قبر پرستو عقیده ده دا چې سړی دا بالکل جاخه ده د پسې نه مونځ کېږي نه دا امام جوړول پکار دي نه د پسې مونځ کېږي او نه د ځان له مونځ کېږي دا په هیڅ صورت باندې د امامت کولو قابل نه دی بس موحد سړی هغه امام بس مونځ کوي چې هغه د الله کتاب قرآن کریم امام ګڼي او د قرآن شرح د خپل عقل او د خپل کتابونو د خپل نظریاتو د خپل اکابرو په نظر نه کوي بلکې د قرآن تفسیر کوي په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په فهم صحابه باندې بس صرف دا علما حق دي دې نه علاوه چې څومره علما دي دا باطل پرستی دا خپل امامان جوړول ټیک نه دي ورنه د ټول عمر منځونه به متبا شي